الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وقال في مقام آخر قد أفلح من زكاه وقال تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. زما د شیخ مرحوم رحمت الله علیه جانشین حضرت مولانا بلال صاحب دامت برکاتهم العالی دغو شکریہ ادا کوم چې داسې بارونق او بارو محفل کې زما پشانی یو ګناهګار ته ستاسو مخکې دا یو څو خبرو کو اجازت راکړو او دا سعادت ماته نن حاصلېږي چې زه د خپل د شیخ مرحوم رحمه الله تعالی ټولو وایي رحمت الله علیه الله دې په کروڑاو رحمتونه نازل کړي الله دې ورته په هر ډډه باندې سکون او چین نصیب کړي الله یې جنت الفردوس ورته ورکړي. زما عزیزانو قدرمند علماء کرام او د دې خانقاه سره منسلک سالکین او نور ګرانو مېلمنو زه ډېر وخت نه اخلم یو مختصر 3 خبرې به کوم. هغه دا دی چې خانقاه ته د راتلو د تګ راتګ شیخ سره د ملاویدو د دې څه مقاصد دي. هغه مقاصدو کې اولنی نمبر کوم مقصد چې دی هغې ته ویل کېږي تزکیه نفس. دویم مقصد چې دی هغه په دین باندې د عمل کولو کوشش او دریم اتفاق او اتحاد. نو دا درې شیزونه دي. لولنی کوم مقصد چې دی تزکیه چې کله کوم سالک چې راځي کوم ته چې موږ مرید وي زموږ ذهنونه داسې دي چې موږ په یو غوږ واورو او په بل باندې هغه وباسو. حالانکه دا غوږ نه دا اورېدو چې واوري نو په منځ کې کته یو زړه راځي دا زړه ته کته کوزول پکار چې دا زړه ته لاړ شي. نو چې کومې بیماریانې دي شیخ ورته وایي دا ستا بیماري ده هغې علاج د هغه نه وکړي او هغه علاج مطابق چې دی نو څه چې هغه وخوري پرهیز وکړي او هغه خپل کړي. نو تکبر دی. اوس تکبر دا هم یو غټه موضوع ده لیکن دې ځای کې بعض کسان داسې وي چې هغه په تکبر کې او په تواضع کې فرق نه شي کولی. هغو تواضع دا ته وایي چې هر یو سړي ته مخکې کېدی نه وایي چې زه ډېر غریب عاجز یم ګناهګار یم دا. او تکبر ته وایي چې هغه چاته څه جواب ورکړي دا ډېر متکبر انسان. حالانکه تکبر چې دی هغه دا نه دی. تکبر ستا په مخې من یو داسې کس راغی چې د هغه شریعت یو خلاف کار کوي او ته ورته په میدان کې چې نه بلکل داسې ودرېږي او نه هغه خبره په سترګو کې ولا سترګې ورکړي او خبره ورته وکړي. دا تواضع ده دې وخت کې. یو غریب کس ستا مخې ته راغی هغه ته سخته خبره وکړه هغه وخت کې تواضع ده چې هغه سره عاجزي وکړه انکساري وکړه د هغه خبره برداشت کړه. لیکن په داسې وخت کې چې یو کس د شریعت نه خلاف یو داسې خبره کوي او ستا مخې ته راشي او ته د هغه په مخ کې بلکل دوس چې ښکینې وته نو دا ته تواضع نه ویل کېږي. دې ته به زموږ په دې پښتو الفاظو کې وایي دې ته بېغیرتي ویل کېږي. دا بېغیرتي وي. دا تواضع نه ده.
دغه رنګې بخل دی نو موږ په بخل کې او په اسراف نه کولی کې موږ فرق نشو کولی موږ وي دا سړی بخیل دی ولې دې خرچه نه کوي او بل موږ وي دا سخي دی ځکه دې په هر ځای کې خرچه کوي نو چې په ناجایزو هم خرچ کوي هغه ته موږ وي دا سخي دی حالانکه هغه سخي نه دی هغه خو اسراف کوي او بل چې دی هغه ته موږ وي دا بخیل دی ولې هغه په هغه مقاماتو کې هغه چې دی نو خرچ کوي چې کوم هغه باندې واجب وي ضروري وي فرض وي هغه مقاماتو کې هغه خرچ کوي نو موږ وایو چې دا بخیل دی بخیل هغه نه وي بخیل هغه ته ویل کېږي چې داسې موقع وي چې په هغې کې د خرچ کولو ضرورت وي باوجود د هغې نه هغه د شریعت مطابق هغه هلته کې نه خرچ کوي خپل په بچو باندې د هغو کوم حق دی هغه هغو ته نه ادا کوي د پړوسي کوم حق دی هغه نه ورکوي ګاونډي حق دی هغه نه ورکوي د ورور حق دی هغه نه ورکوي د مور حق دی هغه نه ورکوي د پلار حق دی هغه نه ورکوي په داسې مواقع باندې چې هغه نه خرچ کوي دې ته ویل کېږي بخیل او چې په غلطو مواقعو باندې خرچ کوي هغې ته ویل کېږي دا اسراف والا بیا په اسراف او تبذیر کې دغه دواړه فرق وي اسراف دې ته ویل کېږي چې څه مقصد وي خو هلته کې هغه مال خرچ اگر چې هغه مقصد غلط وي او تبذیر دې ته ویل کېږي چې څه مقصد نه وي بې مقصد هغه مال خرچ ویر دریاب ته وغورځو وی سیز تبذیر کې راځي نو دا یو ډېره لویه موضوع ده خو هغې کې دا چې دغه کوم ښه اخلاق چې دي دا خپل په ځان کې راویستل او کوم چې دا غلط او بد اخلاق او بد صفات چې دي دا د خپل د جسم نه او د خپل د نفس نه واخل دې ته ویل کېږي تزکیه په ډېرو احادیثو کې په ډېرو آیاتونو کې د تزکیې حکم راغلی دی بل ترتیب ولې چې کوم آیات ما تاسو ته ولوستو مخکې ستاسو په مخکې په دې کې الله تبارک وتعالی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم فرایض منصبي وو د هغه چې کوم کارونه نو په هغې کې یو کار دا هو یزکیه یتلو علیهم آیاته ویزکیهم ویعلمهم الکتاب والحکمه تزکیه کوي د کتاب تعلیم ورکوي حکمت ښیي نو یو په هغې کې تزکیه ده نو دا د تزکیې مطلب اوس دا تزکیه چې کوم ده د دې د حصول څو طریقې دي دا به څنګه حاصلې نو د هغې دپاره څلور شیزونه ضروري دي یو دا چې علم ضروري علم ضروري څه ته ویل کېږي لکه څنګه زموږ تبلیغیان حضرات چې وایي چې دومره علم چې دی دا ضروري دی چې موږ 24 غنټې د الله او د رسول په احکامو مطابق تېرو نو اوس یو کس پلار دی هغه له د بچي دا حقوق چې ما من د بچي څه حقوق دي دا علم په هغه باندې ضروري دی زوی دی نو په هغه باندې دا ضروري چې ما من د پلار څه حق دی دومره علم هغه ضروري دی دغه رنګې ښځه دا خاوند دی نو د ښځې له د خاوند او خاوند له د ښځې دغه شان یو تاجر دی نو هغه دپاره دا ضروري دی چې ته په دوکان کې کښېنې چې ته کوم کاروبار کوې تا ته مخکې د دې معلومات وي چې دا کاروبار چې زه کوم کومه آیا دا زما د شریعت مطابق دی او که شریعت مطابق نه دی دا جایز کم دی او جایز پکې کم دی دې کې دا فرق ټول دې ته ویل کېږي علم ضروري دغه ذمېدار دی ذمېداره کوي نو آیا هغه دپاره دا ضروري ده چې زه چې دا کوم ذمېداره کومه په دې کې دا ما چې د مالک سره کوم دا خبره چلیږي آیا دا جایز ده که ناجایز ده دا دانی به په چا مني دا هیوی به چا مني نن سبا دا سپری راغلی به کې دا به په چا مني موږ د دې څه تمیز نه کوو خو چې څنګه مال راغی او په هغه طریقې باندې چې څنګه زموږ په ذهن کې هغې باندې خپل هغه معاملات پرې کوو نو چې ذمېداري کوي نو په هغه باندې دا ضروري ده چې هغه به د هغې هغه مسایل چې دي نو هغه به زده کوي چې شرعي طور باندې د دې کومه طریقه چې د هغه جایز ده او کومه طریقه ناجایز ده لاول خبره خدا شته چې ضروري علم دا د تزکیې د حصول یو سبب شو دویم چې دی مجاهده نفس مجاهده د جهد نه ده جهد ویل کېږي کوشش ده اوس دا کوشش چې کوم شیزونه الله او د الله رسول حرام کړي دي ستا مخې ته راغلو ته به دا کوشش کوې چې زه د دغې نه ځان بچ کړم دغه بچ کولو ته چې نه مجاهده ویلی کېږي نو هغې دپاره مجاهده هم ضروري ده دریم شی چې دی هغه پکې کثرت ذکر او صحبت صالح چې په کثرت سره ذکر کوي کثرت سره ذکر کوي او ورسره سره چې دی نو دا یو نیک صالح د هغه چې کوم په پیر ویلی کېږي شیخي طریقت ویلی کېږي چې لاړ شي د هغه په هغه مجلس کې کښېني هغې باره کې تاسو څو مثالونه دا مخکې مولانا نه واورېدې چې هغه تاسو ته ګڼ د صحبت څومره فضایل وي او څومره د هغې فواید هغه تاسو واورېد
نو صحبت صالح او کثرت ذکر. زمونږ یو بزرګ دی هغه فرمایي چې که چېرته ما ته دا یره نه وي چې دا دلته کې دا څومره علما چې ناست دي دا ما باندې بس به ولګوي، نو ما به دا لوډ سپیکر اخیستی او ما به په ګلو په کوڅو کوڅو په لارو کې د الله ذکر کوم وروره په زیره زوره. وی وجه څه ده؟ وجه دا ده چې دا کوم رحمتونه د بره نه ورېږي. نو بره دا فضا چې دا وي نن سبا ستاسو د ساینس چې کوم دی وي دا هم دغه وایي چې دا فضا چې ده دا ټوله آلوده شوې ده. ګانو اوازونه بره دي، دا چوغلی دي، د غیبت دي، د کنځلو دي، د بدو ردو دي، څومره چې دی دا به بره تلي. دی یو سایه جوړه کړله عمومي طور باندې. نو دا په هغه بره نه رحمت به هله راځي چې کته نوم څه لاړ شي په بره. نو هغې دپاره دا ذکر دی، دا ذکر څومره په کثرت سره کوي نو هغې سره دا بره کوم چې وي دا کمیږي هغه آلودګي هغې سره. دا کنځلو، دروغو، ګانو، باجو، ډولونو دا کوم فضا چې ده د هغې سره صفا کېږي. نو بر نه د الله تعالی رحمتونه پرې ورېږي. نو بهرحال اول دغه شو چې تزکیې د حصول لپاره یو علم ضروري دی، ځکه چې علم ورته نه چې دا حلال دی دا حرام دی نو هغه به خپله تزکیه څنګه وکړي؟ دا پېژندل ضروري دی. نو یو ډول نه چې علمي ضروري چې علم حاصل کړي د هغې مطابق، او دویم چې د مجاهده نفس چې د نفس څه خلافي، نفس یو غواړي ته د هغې نه خلاف کړي د شریعت مطابق هغې مطابق چلېږي. په لار روان د زنانه را روانه ده، دا ذهن زړه دا غواړي چې دته اوس وګورم، لیکن هغه وخت دی دا کوشش وکړي چې نه ما ته زما د الله حکم دی چې سترګې ښکته کا، نظر ښکته کا، مه ګوره. دې ته ویلی کېږي مجاهد نفس. رشوت دله څوک راکوي هغه وخت کې هېڅوک د سره نشته، ته اخیستی شي لیکن وایي چې نه الله منې کړی هغې نه ځان بچ کړي. دې ته ویلی کېږي جنا د مجاهده. کثرت ذکر، صحبت صالح. او څلورم چیز چې دی هغه بیا دې ته دا د پیر سره خپل شیخ سره تعلق ساتل. بهرحال دا ضروري علم، مجاهدان نفس، کثرت ذکر او صحبت صالح دا څلور شیزونه شته. دغې ته چې نه تصوف ویلی کېږي، دې ته راه طریقت ویلی کېږي، دې ته چې دی نه راه تزکیه ویلی کېږي، او دغې ته راه تقوا هم ویلی کېږي. دا شیزونه چې کله حاصل شي دا درې شیزونه هغې کې یو شی تاسو ته ما بیان کړو چې تزکیه. دویم چې د پوره دین باندې عمل کول. د خانقاه ته د راتلو نه مقصد دا دی ځکه چې دې نه مخکې څومره امتونه چې وو هغو چې راغلي دي کتابونه ورته میلاو شوي له هغه ذلیله شلو، خوار شلو، هغه چې دی تباه و برباد شلو، دنیا هم تباه شله او آخرت هم تباه شو. د هغو وجه څه وه؟ هغه وجه چې دی دا وه چې هغو کې هغه پوره دین باندې هغو عمل نه کړو. څه به یې کول چې کوم به د هغو دنیاوي مفاد څه د دین یو حصه وه هغه یې خپله کړه، او کومې کې چې د هغو څه مفاد نو یعنې دنیاوي هغه یې پرېښله. دغه رنګې کوم دغې کې چې د هغه دیني بظاهره باندې خلقو کې د هغه شهرت نو هغه حصه یې پرېښله. کومې کې ظاهري طور باندې په خلقو کې چې دا یو ډېر دینداره کس دی هغه حصه یې خپله کړه، او کومه طریقه چې وه چې هغې کې به د هغې دنیا مفاد و هغه یې خپله کړه، لیکن دنیاوي مفاد نو یا ظاهري طور باندې په خلقو کې د هغې شهرت باندې کېده هغه هغو پرېښله. الله تبارک و تعالی د هغو مبارک فرمایل افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. تاسو د قرآن یو حصه چې دی هغه تاسو خپله کړله، هغې باندې ایمان راوړو، او په یو حصه باندې چې هغه ستاسو د دنیاوي او مفاد موافق نه هغه تاسو پرېښله. د دې څه دی؟ د دې جزا چې په دنیا کې به ذلیل او خوار، او په آخرت کې به الله تعالی یو سخت عذاب ته تاسو ولېږي. دا په هغه امت باندې راغله ځکه چې هغه پوره دین باندې عمل نه کوو. د دې به تاسو دا وکړم زموږ حضرت مرحوم رحمت الله علیه هغه یو مثال ورکوي. یو کس دلته کې ناست و، په دې منبر به هغو ناست و، هغو فرمایل چې یو کس داسې په مونځ کې هسې لرې نیولی. نو چاته تپوس وکړي چې دا ولې؟ وی په دې باندې ګندګي لګېدله او د دې ګندګۍ د وجې نه دا مې د مونځ نه خارج کړلی بنده. نو موږ او تاسو ټول هم دغه شان یو چې کومه هېڅ ګندګي که نه نو موږ صرف هغه لاستې نه داسې بارکوور ته یې کوو، لګولي ورسره یي لګو، غیبت کوو، چغلي کوو، رشوت راشي غاخلو. اوس دا د سکولونو ته پیسې میسې راغلي دي لکه د ماشومانو دپاره، د هغه چا پلاره مور چې هغه په هغه سکول کې سبق نه وي نو مشنه دي ګارډ جمع کوي هغه اخلي. نو موږ هغه ګندګۍ کې لاس یې خو موږ هغه صرف د اسلام نه بار کړی
چې دا دی وخت نه بعد دی ځکه زموږ دنیوي مفاد سره متعلق وي نو دا به هغه دا مثال به ورکاو نو هغه مثال چې دی دا مې په ذهن کې اچانک راغی د هغو برکتو د هغو خانقاه او د هغو ممبر سره منسلک ناست الله تعالی دا په یو ذهن کې واچو نو د هغو په باره کې الله تبارک وتعالی دغه فرمایله چې دا کسان چې کوم دي دو چونکې نیمه حصہ د دین چې کوم بدلو دنیوي مفاد او هغه به خپل کړه او کوم به چې ظاهري تور باندې د شهرت پکې کېده چې د یو دیندار کسته نو هغه حصہ خپل کړه لیکن کوم کې چې د دنیوي مفاد بنو بظاهره یا د چې د هغه باندې هغه شهرت نو هغه دین حصہ او خپل ژوندۍ نه وکړه نو موږ تاسو سوچ وکړو زموږ په ژوندۍ کې د دین سلورمه حصہ چې دا هم نشته سلورمه حصہ چې دا هغه په عبادتو کې نور اخلاقیاتو نه مونږ توشیوي او عبادت دغه معاملات زموږ ټول خراب دي مونږ خلقات او مرادو تبلیغ لوزو په مدرسې کې مو ویو هر دغه چې مونږ شریکيږو موجود باغې کې لیکن چې کوم زمونږ د ژوندۍ سره متعلق کوم معاملات دي هغه معاملات زمونږ درست نه دي مونږ لا شو بار خانقاه کې بټې وو واسو تبلیغ کې ټیم وخت مدرسې کې واسو دیندارو خلکو سره پاتې لیکن چې کله مونږ واپس راشو نو مونږ دروغ وایو کاروبار کې دوکه ورکو فراډ کو نو هغه د وجه نه خانقاه مدرسه تبلیغ هغه بدنامي حالانکه هغه خو ټیک دي مدرسه ټیک د خپل په ځای باندې خانقاه ټیک ده تبلیغ ټیک ده هغه کې دوه شوزونه څوک نه خي لیکن دا کوم کس چې سرزان منسلک کو دلته زی راځي او بیا هغه شوزونه نه پریدي دوکوم کوي فراډوم کوي دروغ مو کاروباروم غلط کوي معاملاتوم ټول غلط کوي نو دا د سردا مراکز بدنام کیږي لکه نو بجای د ثواب هغه ته چې هغه ډیر عذاب شي داغه د پاره چې بغیر سبب نه چې نه ګناه غټي لیکن دا مطلب دا نه دی چې هغه خانقاه ته نه دی تبلیغ سره نه دی هغه مدرسې ته نه دی چې هغه دوکه کوي فراډ کوي نو سنه سم مقابله داسې راشي چې الله تعالی به توفیق ورکړي او د دې شذن نه کوم بچ کی دا خو پورا دین دا دویم مقصد دی کې نورم غني خبرې دي لیکن هغه پسې زه مختصر کوم اخیری چې خبره ده بیا به هغه ترازم سلورم دا چې اتحاد امت اتفاق او اتحاد کله چې خانقاه ته راځي نو دلته شیخ هم دا مطلب وي او دا هم وي چې موږ ټول چې دین موږ متفق او متحد شو چې موږ اتحاد او اتفاق راشي هغه اتفاق او اتحاد لپاره مخکې چې څومره کتابونو والا امتونه تیر شوي دي نو هغه ولې وهلو پوره دنیا کې ولې ځایل شله ولې خوار شله د هغې مقصد دا و چې هغو کې دروني چې هغه اختلافات هغه اختلافاتو نه هغو باز نه راغلي انتشار وکړي نو دشمن ته موقع میلاو شي او دشمن چې نو په هغو باندې غلبه وکړه او په پوره دغې کې هغه امتونه تباه او برباد نو دغه رنګې نن سبا چې موږ د مسلمانانو حال ته وګورو نو په موږ کې هم دغه شانې اختلافات دي دا اختلافات چا پیدا کړي نو موږ دا هم یو نظریه دا ده چې د علماو پیدا کړي چې دا په آپس کې اختلاف دی لیکن دا علماو هم پیدا کړي او دا چې دی نو دا ورسره د عوامو هم پیدا کړي ځکه چې یو جاهله طبقه جاهل نه دلته دا مراد نه دی چې هغه سکول مول نه ویلی جاهل نه مراد دا چې باوجود د دې چې هغه تعلیم کړي سکولي مو ویل دی په مدرسه کې پاتې شه دی په تبلیغي جماعت کې تل خانقاه ته هم راغلی لیکن هغه خلک دوه ټوکړي کړو تعصب په بنیاد باندې لسانیت په زبان په بنیاد باندې تعصب کې راشي دا قوم دی دا قوم دی دا قوم دی دا قوم دی د موږ سره داسې کړو هغه نه بدله اخلي د هغې لپاره هغه خلک په دوه ټوکړو کې متفرق کړ جدا یې کړ دغه رنګې دویمه فرقه هغه زموږ د دیندار خلک دي چې موږ کوم یو خو عقاید اصولیات چې کوم ته ویل کېږي دیني اصول عقاید چې کوم دي هغې نه خو بغیر سړی مسلمان نه پیدا کېږي اوس یو کس راشي هغه وایي چې الله دوه دي نو الله خو یو دی په هغې باندې ډډ کې ښه جوخمن ولیدل دا اختلاف نه دی نو یو چې دی هغې ته ویل کېږي عقاید او ایمانیات او دویم چې دی هغې ته ویل کېږي فروعي مسایل نو موږ په هغه فروعي مسایلو کې دومره حق پورې په مخه لاړو چې موږ هغه امت چې هغه ټوکړې اوس هغې یو مثال لا کو دا تاسو به کتلي په ځینو جوماتونو کې د رکو ته چې ځینو ما لاسو چې سجدې ته چې هم دې غوږ ته لاسو چتوي لیدل دي که نه دې ته یې رفع یدین ویلی کېږي لکه نو دا رفع یدین زموږ د احنافو په نسبت دا مسنون نه دی جایز دی لیکن سنت نه دی
اوس د دې نه یو داسې معامله جوړول چې هغه کفر او د هغې ته او د یو جومات نه د خارجېدو یو طریقه د هغې نه جوړول نو دا څه عقل والا خبره نه ده دا ناجایز او د جایز خبره نه ده بلکې د افضل او د غیر افضل ده نو موږ هغه امت ټول چې دی نو په دې فروعي مسایلو کې موږ هغه ولګو او امت چې دی هغه موږ ټولو ټوکړې ټوکړې کړو نو په داسې دا سره چې نو جهاد کم طبقه کم چې جاهل دي یعنی علما دي بهشکه چې هغه چې دی نو په ډیګریانې ورسره ډېرې زیاتې وي هغه به هم په دې کې راشي او که نه وي ورسره هغه به کې هم راشي چې هغه کله د لسانیت په طور باندې او د تعصب په بنا باندې خلک چې نه دوه ټوکړي جدا جدا کوي دې ته ویل کېږي دا یو خراب دویم چې دی نو دا کوم دین په نوم باندې چې هغه د ځای په ځای لګي معمولی او وړي وړي مسایل چې په هغې باندې ځای په ځای چې نه دغه لګي او اختلاف کوي نو دوم چې نه هغه امت تباه او برباد لکه ځای په ځای باندې ما ته مخکې ورځو کې چا وویل چې مخکې پرلته د اجتماع ته راغلی او ماشاءالله وي تا ډېر ښه تقریر او تا په ذکر بالجهر باندې رد کړی ما خو نه دی کړی وینه وي تالته کې ویلي چې دلته کې دا نعتونه ویل کېږي دې سره دغه نه ویل کېږي سره دا ذکر دی نه کېږي نو ما ورته دا نه ویلي ما دا ویلي چې ته ذکر ورسره کوئ نو ټول کوئ چې ښه بېشکه ښه په اوچت اواز یې کوئ چې اواز صفا سوتره راځي نو ما خو دې نه مې کړي دا مې خو نه ویلي چې دا بدعت دی یا ناجایز دی نو ما تا ته به غلط فهمي شي یا تا ته دا خبره چې غلطه را رسولې ده ذکر بجاه مې خپل په ځای باندې هغه جایز هم دی او بعض داسې صورتونه هم دي چې هغه پکې ناجایز هم اوس دلته تاسو راغلي تاسو وضو کېدو راغلي یئ دلته څوک وضو کېدو راغلي یئ ټول ویښ یې بیماره څوک وي نو هغه به بیا دلته نه راځي خو ټول جوړ یې که نه ټیک ټاک یې اوس کې دی چې ذکر بجاه کو نه اس قباحت پکې نشته خبره سمجھ کې راغله ولې که په جومات کې کوي مونځ پسې لګیا شي او څه پکې مسبوقین وي مونځ یو رکعت ورته نه تلي بالکل ناجایز او حرام دی اوس که هلته کې زمین کې دا جایز دی بالکل زه په غلطه باندې ولې چې د بل مونځ خرابېږي د هغه مونځ هغه د تکلیف رسي دلته یو کس په کور کې ودرېد زه په زوره زوره ځکه ورته شروع کوم د هغه په خوب کې خلل لازم بالکل ناجایز دی حرام دی لیکن خانقاه کې داسې کمره ده هغې کې یوازې ناست دي جماعت جوړ دی لیکن مونځ له څوک راغلی هېڅ نه دي ناستې ته کې ذکر بالجهر یې وکړو نو په دې باندې نه بېدادي کېږي دا خبره سمجھ کې راغله دا مې څنګه وضاحت کړو چې مخکې بې نظر راغلی ما یو خبره کړو نو په هغې باندې بیا بعض کسان ماته ماشاءالله تا خو دلته کې لکه دا یو ښه ډز دی کړی نو هغه ډز داسې نه هغه ډز چې کوم و هغې پوره ما هغه وخت کې تفصیل کړی و هغه وخت ونه شو نو مې ته بیا تفصیل وکړو د هغې نو په هغې باندې نه خوشحالېږي داسې خلک اوس صرف یو څلور اصول دي د هغې چې دا زموږ د اتفاق او اتحاد به په څه باندې راځي زه بل مختصر کوم ما ټول شی را کنټرول کړو په هغې باندې د هغې څلور اصول دي څلور اصول اتفاق او اتحاد چې ټول امت یو شي اولنی چې دی نو هغې اصول دا دی چې عقاید او ایمانیت اصول چې د هغې نه بغیر ما تاسو ته هېڅوک مسلمان نه پاتې کېږي په هغې باندې ښه مضبوط پاتې کېدل دي فروع مسایلو کې چې کوم اختلاف وي هغه فروعي مسایل کوم اختلاف وي هغې پورې دي وي خو لیکن هغې کې بالکل داسې نه چې تا سره چا په هغې کې اختلاف وکړو هغه بالکل د لاین نه بار وباسي اول دا دی چې عقاید دي لکه عقایدو کې خو څه مسله نشته هغې باندې خو بالکل مضبوط پاتې کېدلي ختم نبوت مسله دا مضبوط دی نبی کریم سلام آخري نبی دی بل څوک روسي بل نبی دی راتو والا نشته دی دا زموږ عقیده ده نو په دې باندې موږ مضبوط پاتې کېږو دې کې که اوس موږ سره څوک اختلاف کوي دا اختلاف موږ باندې ضروري دی موږ باندې واجب دی فرض دی چې موږ د هغې دفاع کوو دویم د هر یو کس چې دی هغه د بل د رای احترام کوو نو کله چې اختلاف وي او د یو د بل د رای احترام کوي نو په داسې صورت کې هغه اختلاف چې هغه رحمت وي لکه څنګه چې زمونږ د فقهاو اختلاف دی امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی رحمت الله علیه امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه آپس کې اختلاف لیکن باوجود د هغې نه هر یو د بل د رای باقاعده چې هغه احترام کړی هغه رای کې چې دی هغه داسې نه دی کړی چې د هغه بل مسلک چې دی هغه ښکته کولو دپاره د هغې درجه ښکته کولو دپاره او د خپل د هغې فضایل بیانولو دپاره داسې چې اختلاف د هغونو آپس کې هغه رحمت دویم چې دی نو په هغې کې دریم هغه بالکل توحید के आड़ में तौहीद
بزرګوں کې چې دا باندې او محبت په آړ کې او د عشق او محبت په آړ کې شرک نه ځان مشغول. نو چې کله داسې وکړي چې زموږ په دې معاشره کې داسې کسان دي چې هغه د توحید په آړ کې چې وایي زه موحد یم زه توحید بیانوم هغه د بزرګانو او د هغو په شان کې چې نه بې احترامي کوي نو دا هغې ته وایي دا شرک دی هغې ته وایي دا بدعت نه دا جایز نه دی ځکه چې دوه شیزونه دي یو ته ویل کېږي عبادت او یو ته ویل کېږي اطاعت. عبادت کې چې یو بزرګ وي یا نبی وي هغه د الله سره شریکولو دا خو بالکل شرک دی. یو اطاعت ویل کېږي دغه فرمانبرداري کول په شرعي امورو کې دغه احترام کول دغه شرعي امور کې دننه دننه نو اطاعت چې نو دا جایز دی. دې ته اوس شرک ویل او بدعت ویل دا نو بعض داسې وي چې هغو توحید وایي چې زه توحید منم او په توحید قایم یم نو توحید هم موږ بیانو په توحید باندې قایم هم یو موږ ټول له پکار دي په توحید کې الله په عبادت کې د الله په ذات کې هغه سره څوک شریکول یا په عبادت کې دا بالکل شرک. لیکن اطاعت چې دی نو هغه جدا شی دی فرمانبرداري هغه په جایز امورو کې په ناجایزو کې نه نو هغې د وجې نه دا شرک نه جوړېږي دا شرک نه دی. اوس که دغه دواړه لکه بل طرف ته چې ګوري نو هغو په عشق او محبت کې دومره غلو کې دومره مخکې لاړ شي چې هغه خپل شیخ لا خپل پیر لا خپل بزرګ لا خپل مشر لا د هغه خبرې لا د قرآن او د حدیث درجه ورکوي نو دا هم ناجایز دی. دومره غلو دومره محبت دغه هم په مخه نه دي مطلب هغه چې دې حد ته ورسي نو که چېرته دا یو علو پرېږدي دا افراط او تفریط نه ختم کړي هغه کوم چې موحد دی هغه اطاعت وګڼي او عبادت وګڼي او د هغه تفصیل مطابق هغه خپل تفصیل کوي او دا بل چې دومره په علو کې نه ځي په محبت کې چې هغه درجې ته لاړ شي چې هغه بیا ولی له چې دی نو دا نبي او نبي له چې دی نو دا الله درجه ورکړي نو دا هم ناجایز. کله که دا دواړه داسې پرېږدي نو درمیاني لار به مې راځي اتحاد او اتفاق به مې جوړ شي. بس دا اخري زما خبره ده چونکې د په کار هم داسې ده چې موږ د دې دغه وکړو کوشش وکړو چې موږ زیات ټیم وانه خورو. اخیری خبره مې دغه درېیمه خبره پکې دا راله چې توحید کے آڑ میں جو ہے نا وہ توحید اور محبت کی آڑ میں جو ہے نا وہ شرک سے بچنا دا پکې بیا اطاعت او دغه سرالو نو د اطاعت حکم ته او د عبادت اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولي الامر منکم د اطاعت حکم الله ورکړي نو د پیر مشر دغه اطاعت په جایز خبرو کې د شرک نه ویل کېږي. لیکن موږ دا دې چې هغې ته شرک وي بلې غاڼه چې دی هغه محبت هغه آړ جوړ کړي چې موږ خو د اولیاو سره او د سره محبت کوو او بیا دې درجې ته لاړ شي چې هغو ته سجدې کوي دا هم ناجایز. نو دا یو څو خبرې مختصر چونکې ډېر مختصر نو دا مې تاسو ته بیان کړو چې خانقاه ته د راتلو مقاصد چې دي هغه درې شیزونه دي. یو دا دی چې هغه تزکیه، دویم پوره دین باندې عمل کول، او دریم چې دی هغه د دغې دپاره د اتحاد امت او اتفاقي امت. دا سلسلونه دلته چې راځي خانقاه ته نو دا زده کولو کوشش کوئ. نور چې دی نو هغه په یو هفته یو اجتماع کې دا دومره خبرې هغې تفصیل نه کېږي. هغه چې کوم متن موږ ووي او شرح به انشاءالله مولانا بلال صاحب ویل هغه. نور د دې علاقې چې څومره علماء کرام دي هغو ته هم زه دغه وایم چې اتحاد او اتفاق داسې کوشش کوئ. دا مړې وړې مسایل چې دي دی کې چې نه آپس کې د اختلاف کولو د دې څه ضرورت نشته دي. اصول دي په هغې باندې موږ قایم الله یو منو، الله په عبادت او ذات کې بل څوک شریک نه منو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر د تمام انبیا علیه الصلاة والسلام موږ برحق ګڼو او اولیاء الله چې دی هغه موږ برحق ګڼو او د هغو اطاعت چې دی نو هغه ضروري ګڼو. لیکن دا دی چې د هغو عبادت جایز نه ګڼو، هغې ته شرک وایو. نو دا علما زموږ د علاقې چې کوم دي موږ خو دې ځای کې نه یو کته په اسلام آباد کې یو او د هغې د وجې نه زیات دلته کې تعلق داسې نه شي پاتې کېدلی. لیکن دا دی چې که دلته نه نو په بل ځای کې زموږ واقعي تعلق وي د شیخ سره نه. مخکې زما شیخ مرحوم رحمت الله علیه هغو زموږ شیخ و. کله چې هغو د دنیا نه رخصت شله نو بیا ما استخاره وکړه او ما د پیر مختار الدین شاه صاحب دامت برکاتو من کربوغه شریف والے د هغو نه مې بیت وکړو او اوس د هغو په هغه سلسلې کې چې نه چلېږم نو دلته کې هم راځو، دلته هم تعلق دی، والته کې هم تعلق دی. الله تبارک و تعالی نه دا دعا ده چې موږ ټول الله د اتحاد او د اتفاق توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد